أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. بشك الله تعالى حكم کوي د عدل انصاف والإحسان او د نیکی د اخلاص وإيتاء ذي القربى او د ورکړي خاوندانو د رشتہ دارۍ ته وينهى عن الفحشاء او منع کوي الله تعالی د بے حیایینا والمنکر او د بدینا د ناجائز کاروننا والبغي او د ظلمنا د حد نه تجاوز کولنا يعظكم لعلكم تذكرون. نصیحت کوي الله تعالی تاسو ته د پاره ندی چې تاسو نصیحت قبول کړئ. وأوفوا بعهد الله او پوره کوي تاسو وعدو د الله لرا اذا عاهدتم هر کله چې وکئ تاسو دغه وعدې معاهدې. ولا تنقضوا الايمان او مماتوي تاسو قسمون لرا یا دغه وعدو لرا بعد توکیدها ورستو د مضبوطولو د هغینا ورستو د محکم والینا. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او یقینا ګرځولې د تاسو الله تعالی په خپل ځانونو باندې ذمہوار ضامن. ان الله يعلم بشك الله تعالی تعلم دې پوهیږي ما په هغه څه تفعلون چې تاسو یې کوي. ولا تکونو او مکیږئ تاسو کلتی فشان د هغې ښځې نقضت غزلها چې هغې چشلوي هغه هغې ریشلې شوي تارونو لرا من بعد قوت ورستو د مضبوطوالي د هغې نه یعنې ورستو د ریشلو د هغې نه انکاسا ټوکړه ټوکړه. تتخذون ايمانكم تاسو نسي قسمون خپل دخلم بينكم هغه ذریعه د مداخلت ذریعه د فساد او دورانی بينكم پمنس خپل کې ان تكون امه هي اربا من امه او د دې د پاره چې شي یو ډله زیاته د بلې ډلې نه. انما یبلوکم الله به بشک الله تعالی امتحان اخلی ستاسو به په دې قسمونو په دې وعدو معاهدو سره. وليبينن لكم او خامخاب بیانوي الله تعالی تاسو ته یوم القیامت پورز د قیامت ما هغسا کنتم فيه تختلفون چې تاسو په هغې کې اختلاف کولو. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده که چرته خوښه شوې د الله تعالی نو ګرځولي به وي تاسو امت یو ډله یوه. ولكن يضل من يشاء لیکن گمراہ کوي الله تعالی چالره چې وغواړي. ويهدي من يشاء او هدایت ورکوي چالره چې وغواړي. ولتسألن عما كنتم تعملون او خامخابت سوال کولای کیږي تپوس کولای کیږي ستاسو نه عما د هغې څه په باره کې کنتم تعملون چې تاسو کول. ولا تتخذوا ايمانكم او منسي تاسو قسمون خپل دخلم بینکم ذریعه د مداخلت ذریعه د فساد دورانی د دوکې بینکم پمنس خپل کې فتزل قدم بعد ثبوتها
ورنا وبخویگی قدم ورستو د مضبوطوالی د هغینا د دین اسلام د لارې نه به مقدمون اخویگی وتذوقوا السوء بما صددتم او وبسکی تاسو السوء حق بد انجام لرا سزا لرا عذاب لرا بما صددتم پسبب ددی چی تاسو بمنع کولا عن سبیل اللہ دلار دا اللہ نا ولکم عذاب عظیم او وی بستاسو دپارا عذاب لوئی ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا او ما خلی تاسو پاغ وعدو د الله پا معاهدو د الله یعنی پا ماتولو د وعدو د الله ثمنا قلیلا اغا پیسی لگی یعنی عوض د دنیا انما عند الله هو خیر لکم بیشکا هاغ سچی دی دا اللہ سرا هاغ دیر غرد استاسو دبارا ان کنتم تعلمون کچرد تاسو پوہے گئی ما عندکم او هاغ سچی دی استاسو سرا ینفدو فنا کی دن کی دی هغا ختمی دن کی دی هغا وما عند الله باق او هاغ سچی دی دا اللہ سرا دی هغا باقی تلب پاتی وی تلب باقی وی هغا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ او من بخام خوابد لورکو هاغی کسانو تا صبرو چی صبر کڑے دے هاغی اجرهم داغی ثوابونو ددوی دا اجرونو ددوی بے احسن ما کانو یعملون دیر پسبب داغی دیر خیستا حقی چی دوی بکول پسبب داغی دیر خیستا عملونو چی دوی بکول من عمل صالحا من ذکر او انثا چاچ عملو کو نیک وی دے نارینا یا وی زنانا وهو مؤمن پداس حال کی چی وی دے مومن مسلمان فَلَنُحْيِيَنَّهُ نُپس خام خواب ورکو مندتا حیاتا طیبہ جن پاکیزا جن خیستا او حلال رزقنا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ او خام خواب من بدل ورکو دوی تا اجرهم داغ اجرون دوی بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پسبب داغ دیر خیستو عملونو کانو یعملون چی دوی بکول فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ پس ہر کل چتت تلاوت کوید قرآن پاک فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ نپنا وارپ اللہ سرا من الشیطان الرجیم د شیطان رٹلی شوینا انہو لیس لہو سلطان بیشکا نشت دے دے شیطان لرا سلطان سقوت سغلبا وس او زور علی الذین آمنوا پہاگ کسانو چہغی ایمان راوڑے وعلى ربهم يتوکلون او هغی خاص پر رب خپل باندې اعتماد کوي توکل کوي انما سلطانه بیشکا زور غلبا او تسلط شیطان علی الذین دے پہاغ کسانو باندی یتولونہو چہغ دوستی کوي د سرا والذین هم به مشرکون او هاغ کسان چہغی پسبب د شیطان سرا به پسبب د اغوا کولو د شیطان مشرکون دوی دی شرک کون کی